چې کړي هم خو دي کارونه دي کلیله او نور هم دي تاسو نه څه پټ نه دي. نصیر خان دې خدای وبخي د هغه د زمانې نه را روان یو او تاسو پر ملوک کلي او ته ښه پته ده چې هغه څه کردار و ده او موږ خوشحاله چې ګیرانو موږ ته خپل ځان راکړو او موږ سره کېناستو. موږ به انشاءالله دې سره تعاون کوو. موږ به دې سره منډه تړه کوو، دې به دې سره منډه تړه کوي او انشاءالله موږ به د دې د سپي جوړېږو او دې به زموږ د سپي جوړېږي. مېلمانه راغلي راټی والا او دې له به وګور ورکو خو په ناره باندې او پاټا کې به سره مضبوط ولاړ. نو شکر الحمدلله عمر بن داسې دی که بیا مرګ راځي نو راځي دي خو په خوشحالۍ به ورته ما به خپله ډیوټي کړي. نو زه ستاسو د پرمولو او د دې ټولو کلو خو خاص کر د پرمولو چې ډېره شکریه ادا کوم نو بیا به هم کمئ. او موږ خوشحاله چې ګیرانو موږ ته خپل ځان راکړو او موږ سره کېناستو. موږ به انشاءالله دې سره تعاون کوو. موږ به دې سره منډه تړه کوو، دې به دې سره منډه تړه کوي او انشاءالله موږ به د دې د سپي جوړېږو او دې به زموږ د سپي جوړېږي. مېلمانه راغلي راټی والا او دې له به وګور ورکو خو په ناره باندې او پاټا کې به سره مضبوط ولاړ. دا په مولو سره ډېر ښه خبره ده. دې ورته ناست نه نو بهرحال کې د موږ نور میلمانې کلیوالا ټول مشرانو ته زه د زړه د کومې نه هرکلی وایم چې دې موږ سره د لنډ تنګ وخت کې راجمع شو او دونه په شارټ کټ وخت کې. نو زه د دې ډېره شکریا ادا کوم او اوس د الیکشن ټایم شروع دی انشاءالله تعالی. نو موږ میټنګونه شروع کړي دي او موږ سره به تاسو ډېره په ګډو او په ډېره په اخلاص باندې تاسو موږ سره شمولیت او دا کسان چې کم نوي شاملېږي لا زاړه دي. نو مونږ انشاءالله تعالی چې کړي هم خو دي کارونه دي کلیله او نور هم دي تاسو نه څه پټ نه دي. نصیر خان دې خدای وبخي د هغه د زمانې نه را روان یو او تاسو پر ملوک کلي او ته ښه پته ده چې هغه څه کردار و د هغې نه انشاءالله تعالی هغه چې کله وفات شوی دی نو مونږ دا دغه سنبال کړي را د هغه په امن باندې روان یو. دا د اسرا خان لالا مشر رور دی، دا بل کشر رور دی او که تاسو یاد نو تقریبا دې ته وګورئ چې دا ستاسو خوا کې په کوم دا جرګه حال جوړ شوی دی نو دا موږ سره دې په محنت جوړ شوی دی. که تاسو څه دا لارې کوڅې څه وینئ نو دا زموږ دې سره پاټې بادۍ خبره نه ده، زموږ دې سره د ورورولۍ خبره ده چې دا د هغې وخت نه کماش کا کړي دا زر کا کړي دا کسان چې کومو نصیر خان تر ټول ته پته ده. نو بیا به را سره هم تاسو منډه او موږ له به ډېر د زړه له خلاصه موږ له لاس راکوئ چې نور څه کارونه انشاءالله تعالی مخ تګ به کوو. نور به ډېرې خبرې خو خیر دا مشران راغلي دي به ورته وکړي. نو انشاءالله تعالی چې ستاسو ډېره ډېره شکریا ادا کوو او ډېره ډېره مهرباني. خپلوانو ځوانانو وړو ګلالو بچو او تاسو سره زما په کورونو کې چې کومې میندې خویندې تروریانې او خوارځې ورورې ناستې دي هغوی خصوصا ولې چې ما له په پرمولو کې د نارینو نه کم نه خو تقریبا هغې سره برابر زما دغه خویندو میندو د خوارځو دوی ما له اوټ راکړی. بلکې په دې کې ما ته داسې پته ده چې ډېرې په کومې بیمارانې وي یا مریضانې وي نو هغوی په ډېر تکلیف باندې پولنګ سټیشن ته تېري دي او سهار وختي تېري دي او ما له ووټ کاست کړی دی. نو زه د هغوی هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم. ما دې وجه باندې دا 2 کاره چې دي په پوره حلقه کې په عباره کې د کوم ذکر چې بلند خانم وکړو او د مارو ممتاز خانم وکړو نو هغې کې یو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې هغه مې اول خو 12,000 ماته نور ته به 8,000 ملاوېدل
خو زه د پیپل پارټۍ په ټیکټ نوم پاس شوی آزاد پاس شوی او ګیلاني صاحب له مې ووټ ورکړی زرداري له مې ووټ ورکړی او سپیکر صاحب له مې ووټ ورکړی نو د هغې په بنیاد باندې ماله بیا 4,000 فارمونه نور هم راکړل هغه مې 12,000 وروړه دې خپل حلقې ته د هغې نه پس بیا زمونږ چې NRSP مې راوسته نو په هغې مې یو سروې وکړه ولې چې ډېر خلک پکې پاتې شوي نو الحمدلله چې څنګه اوس بلند خان وي او خاص کر اعجاز ډېر تفصیل سره وي په دې وخت کې زما په دې حلقه کې هغه وخت کې NA 12 و د ارس په NA 12 کې شوي دي نو اوس دا NA 19 اوس NA 20 شوه نو په دې کې تقریبا 1 लाख کورونو ته چې دی نو الحمدلله بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ملاوي او څنګه چې بلند مو په خپل تقریر کې چونکې بېنظیر دا بلاول بوټو صاحب چې دی نو هغه د شهید ذوالفقار بوټو نوسی دی او د بېنظیري بچی دی نو د هغه هغه سوچ او فکر او هغه منشور دی کم چې د ذوالفقار بوټو او د بېنظیر بوټو نو هغه په خپل دا 10 پوینټ ایجنډې چې پیش کړې ده او شایع شوې هم ده او هغه زموږ د راتلونکي د دې الیکشن زموږ منشور هم دی او انشاءالله په دغه کې چې دی په اسمبلی کې زموږ د ټولو نه مخکې به موږ کار انشاءالله چې هغه خدای پاک وزیر اعظم کی او ستاسو حکومت د پیپل پارټۍ جوړ شي نو د ټولو نه مخکې به موږ په دغه منشور باندې کار کوو په هغه منشور کې 10 خبرې دي ضروري خبرې دي لومړی خبره پکې دا ده چې دا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام څومره پیسې دي نو که دا 10 کورونو ته ملاویږي نو دا به ډبل کېږي دا به شلوته کېږي انشاءالله الرحمن او که دا 10 روپۍ دي نو دا به 100 روپۍ کېږي دا اوس چې څونه ملاویږي دې له به په 5 کې ضرب ورکوئ انشاءالله الرحمن هر کور ته به هغه ضعیفانو ته کونډو ورنډو ته هغوی ته به چې دی نو هغه عمره پیسې ملاویږي نو دا هغې کې د ټولو نه ضروري یو شی چې موږ ته کم تکلیف دی زموږ د فصلونو د فصلونو که هغه تماکو دي که هغه دا مټر دي که سبزی دي که جوار او غنم دي نو په هغې کې د هغې دپاره خاص پروګرام ایښودی شوی دی کسان کارډ ورته وایي هغه هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په شان ته کارډ مزدور کارډ ورته وایي انشاءالله الرحمن هغه هم په دغه شان باندې یو کارډ نو انشاءالله الرحمن چې په راتلونکي وخت کې د هغه کوم منشور دی په هغې کې زیات نقاط چې دي هغه د غریبانانو دپاره دي د کسانانو دپاره دي د مزدورانو دپاره دي د دې ځوانانو دپاره دي د دې دپاره یې پکې ډېر پروګرامونه ایښودي دي چې دوی ته نوکرۍ میلو شي هغه شان دوی په جاب هم شي ملک کې دننه او د ملک نه بار په لکونو خلک به د ملک نه بار لیږو انشاءالله الرحمن ټولو ملکونو سره یې خبرې کړي او هغه ملکونه به راځي او دلته به غټې هم هغه شانته د بار په شانته چې دی نو کارخانې او پراجیکټونه کوي انشاءالله نو موږ پاکستان پیپل پارټۍ ته کتلي یو موږ خو پکې مخکې مو او ستاسو مشران او زموږ مشران خو ټول د پاکستان پیپل پارټۍ ملګري او موږ هم د دې کني دا دلته د نورو نه علاوه شهیدان خو موږ سره ډېر دي خو زموږ د دې کلي د نذیر خان رور په لاړکانه کې چې دی نو شهید شوی په اکسیډنټ کې نصیر خدای دې وبخي نو داسې چل دی وروره چې دا خو حقیقت دی چې شهیدانو د بزرګانو او د یتیمانو یسیرانو پارټي ده ولې بوټو صاحب هم چې راوتی او که هندوستان ته به وي او که امریکې ته به وي او که برطانیې ته به وي هغه به وي زه د یو داسې پارټۍ بنیاد ما ایښودی دی او ما سره د پاکستان ټول غریبانان خلق دي هغه وفادار خلق دي هغه زما چې دی نو طاقت دی ځکه به هغه وي چې دا کم جمهوریت او کم دا طاقت چې دی د حکومت دا د غریب عوام د لاسه دی نو موږ هم دغه وایو چې وروره موږ د دې وجې نه پیپل پارټۍ ته بیا لاړو چې با د غریبو خلقو د عامو خلقو د هغوی پارټي ده او د هغوی خبره پکې اورېدی شي انشاءالله الرحمن موږ په شریکه باندې کوشش به دا کوو چې یو کور ته لړ شو هغه مشرانو ته د پیپل پارټۍ هم خیال خلک ولې د نورو په نسبت باندې ډېر زیات دی ولې چې دا ټول خلک ولیدل موږ هم په غلطۍ باندې عمران خان سره تلي
او چې الته ما کوم حال ولیدو یا دا اوس چې څوک کېږي کله د ګوګي خبرې کېږي کله د بشرا خبرې کېږي کله د بلې خبرې کېږي چې په اربلو روپۍ مخکې خو په نواز شریف کې او په هغوی باندې چې دی نو دا دعوې کېدي اوس د خپل د کور خلک هغوی چې دی نو ټول پاکستان لوټ کړی دی نو موږ هغه چا سره ځو چې دا درته زه وخته ماښام دی زر زر خبرې ختموم چې په ذوالفقار بوټو باندې او په بېنظیر بوټو باندې تر ننه پورې د 20 روپۍ د کرپشن یا د غلط کار الزام نشته دا ډېره لویه د تاریخ خبره ده نو دغه شان به انشاءالله الرحمن هغه قیادت چې کوم مخې ته راغلی دی او هغه کوشش هم دا کوي چې داسې خلک دې پارټۍ ته د هغه غریبانان او مزدور کار او کسانان او غریب خلک ته بیا چې دی نو مخې ته راشي او د هغوی نه دې خلک جوړ کړي او د اسمبلو ته دې راشي نو موږ په ټوله په شریکه باندې کوشش به دا کوو چې موږ دا د ذوالفقار بوټو نوسې د بېنظیري بچې د هغه نوسې او د بېنظیري بچې چې د هغه لاس مضبوط کړو او د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم به انشاءالله الرحمن په راتلونکي وخت کې چې دی نو دغه وی همدا د بېنظیري بچې زمونږ بلاول وی او تکړه سړی دی دا 14 میاشتې وزیر خارجه پاتې شوی او ټوله دنیا مني چې موږ په لومړي ځل د بوټو نه پس یو وړوکی ماشوم هلک داسې راغی چې د هغه د قابل وزیر خارجه موږ نه دي لیدلی او هغه چې څومره حالات د پاکستان اسلامي ملکونو سره یا یورپي ملکونو سره خراب شوي هغه انشاءالله الرحمن په خپل هغه فکر باندې او په فهم باندې په هغې باندې هغوی سره هغه حالات به حال کړي که دا نن د IMF نه څه ملاوېدل یا د بل څه نه دا ټول د بلاول بوټو کمال دی نو نورې خبرې درته بلند دي او دي وکړي په ترقیاتي کارونو باندې دا ما چې څه کړي دي دا 3 ګریډ سټیشن په دوبیانو کې اول د هغې نه پس دویم په چوټه لاهور کې درېیم اوس په دغه کې جوړ شو دا جوړ شو د لاهور کې د یو پول هلته کې د هغوی په خپلو کې چې دی نو په هغې باندې دغه نه پرېښوده اوس یې راته پرېښوده جرګې نه نوات یې پرې وکړي هغه هم انشاءالله په دې بله میاشت کې به هغه هم شروع شي نو دا انټرچینج چې دغه په نوم باندې د زموږ د شهید په نوم باندې دی د کلر شیر هغه دا لوی لوی روډونه دا ګیس او دا غټ غټ لاینونه چې کوم که دلته راغلی دی او که بل ځای ته تللی دی دا ټول ګورې ما ته قسم به درته خورم وخته ماښام دی چې دا د پیپلز پارټۍ په لومړني حکومت کې ماته ملو شوي بلا فنډونه یې راله راکړي ټول کارونه به په الحمدلله شوي دي بیا به هم په انشاءالله په مستقبل کې چې څه پاتې دي هغه ما ته صرف یو پکې د ګیس لاین کار پاتې دی چې انشاءالله الرحمن ګیس کور ته ورسوم نو په هغې مې کار شروع کړی دی که تاسو چېرې د ډاګۍ نه په شاخ باندې یا روسین ته تللی نو هلته کې یو غټ سټیشن په 15 کروڑه روپۍ باندې هلته مې ول ځمکه واخیسته او 12 کروڑه باندې چې دی نو هغه سټیشن اوس چې دی نو آباد شو الحمدلله څنګه چې هغې ته د کډي نه ګیس راشي 10 انچه پایپ دی نو بیا به زموږ دې ټولو کلو ته به انشاءالله الرحمن ګیس شروع شي د هغې پورې به دا پایپ ورک چې دی هر ځای ته کا پرمرو ته دی که نارنجي ته دی کا سوټا ته دی که ترکۍ ته دی زما کلي کې ګورې پی اچولی ده خو ګورې هلته ګیس نشته توناندی کې شته نوي کلي کې شته شفجانه کې شته زما دې وخت کې 14 یونین کونسلو کې شروع دی او دلته موږ ته دا طرف او هغه طرف یا روسین او سړچینا دوبیان او سوډیره وه هلته هم نشته نو دې ته به موږ ته انشاءالله الرحمن په شریکه ټولو ته د هغې نه ګیس راشي د نور هم چې څه کارونه دي هغه هم ټول په شریکه به یې کوو څنګه چې دلته کې موږ په خپله نه وایو موږ به پیسې را پیدا کوو د دې کلي مشران چې دي هغوی به خوښوي چې دا مخکې او دا ورپسې او دا ورپسې چې نګراني هم ستاسو وي کار هم ستاسو وي نګراني هم ستاسو وي او چې پوخ کاري چې کچه کار نه او چې د انصاف ته لاندې کاري ته لیږلم
په خدای کې نو چې بعض وخت چې دی نو حوصله نشم کولی چې زه څنګه چاته وایم چېره ما په سرورم دی ولیکې خو ما ته څه کارونه پاتې دي او په هغې کې د ټول نه په بره باندې چې دی نو ګیس دی چې دا سرته ورسوم نو شکر الحمدلله عمر مې هم داسې دی که بیا مرګ راځي نو راځي دي ښه په خوشحالۍ به وردم ما به خپله ډیوټي کړي نو زه ستاسو د پرمولو او د دې ټولو کلو خو خاص کر د پرمولو چې ډېره شکریا ادا کوم نو بیا به هم کمئ خو تاسو مې خپلوان یې عزیزان مې مې زه خو پارټي مارټي او لیډران نه منم زه تاسو منم تاسو ځکه منم چې ستاسو ما باندې احسان کړی دی او هغه ځای ته هم رسولی نو زه زما خیال دی اجازه ته وایي چې وخت کوتاخه دی یا بانګ وایي ها نو وروڼو بیا به راځو انشاءالله جلسې به هم کوو خو یو خاص درته کوم چې الیکشن کې دونه وخت نه دی یو میاشت پاتې ده جنوري نن 3 تاریخ دی او په 8 فروری باندې په فروری کې بیا څه کي خو ډېر ورځو کې به لږ محنت کوو چې هغه کور ته په خلکو پسې لړ شو او د خپل پیغام ورته ورسو او د بلاول بوټو چې دا کوم منشور دی او د دې د لاندې نه کومې خبرې دي چې هغه ټول وکړو زه د ټولو مشرانو کشرانو د دې د ډیرونو او خاص کر د نورشاه رجیست خان منور شاه او د هغوی ټول د خاندان د خپلو خپلوانو د رشته دارو د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم او په دې کې چې چا کردار ادا کړی دی که زما د کشر ورور یا داسې نور وروڼو نو زه د هغوی شکریا ادا کوم او دا به انشاءالله الرحمن یوازې دی نه د دې د شکریا د ادا کولو حقدار تاسو هم یې ولې چې تاسو به ورله چې دی نو مخکې خپې مضبوطوئ نو موږ ستاسو ډېر مشکور یو د مخکې هم انشاءالله الرحمن دا د ورور مې رامغی نذیر خان نو دو او دی دواړو خو قسم په خدای دی که زه چا خبره نه د شپې پرېښیم نه د ورځې پرېښیم چې د بیلې د یو په دغی د جد مینو راته په سر باندې ناست دي نو دونه کال د بیلې کړی چې ما ورته مې بس کې خلک راته وایي هر څه پر بولو وړو بالکل به وړی ستاسو حق کېږي تاسو ځان له سیټ ګټلی دی او انشاءالله بیا به هم ګټئ او چې څونه زموږ نه کېدی شي نو انشاءالله الرحمن وکړو زه د دې بچو دپاره خاص دعا کوم چې الله پاک ستاسو په کورونو کې خیر او برکت واچوي او الله دې د دې ژوندونه په امان کړي په خپلو سبقونو کې په صوم و صلات کې او په هغې کې دې الله پاک چې دی نو ستاسو د مور او پلار او ستاسو تابعداري وکړي نو زه یو ځل بیا ستاسو ټولو شکریا ادا کوم ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریا